हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूद सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। द रमज़ानुल मुबारक दोयम आशरा तकरीबन बख़त्मेदो बांधे और आखिरी आशरा द हगी तरफ त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब द बंदगी द इबादत देर वर्कड़े दे। आखिरी आशरा बिया द हग आशरा दा पदी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वशपा द लैलतुल क़द्र चागा ढेर कीमती शपा दा और ढेर यौ लोई अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन पदी शपे के दन खौ दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्याद उम्मत हुक्म कर दे तहर्रु लैलतुल क़द्र दाशपा वलटवई दी दबारा कोशिश वकई द दिश पे इबादत बंदगी दाखपल वस मुताबिक दा दर नज़ाए नशी बादी दर नशी और द लैलतुल क़द्र दाशपा फजीलत सो न लरी। दी सूरतुल क़द्र के अल्लाह रब्बुल आलमीन दहागे फजीलत ज़िक्र कई इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। दा कुरान करीम मंगा नाजिल करे दे लैलतुल क़द्र द क़द्र बदिश पे के वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता तसा इल्म दे द लैलतुल क़द्र द फजीलत मुबारक के लैलतुल क़द्र डेर यौलोया फजीलत वाला शपदा और फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन बयानई ची लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर द ज़रो म्याश्तो द इबादत ना गौर शपा चो सड़े ज़र म्याश्ते अल्लाह तो उदरीगी पर इबादत और बंदगी की और बल तरफ ता द लैलतुल क़द्र लटना वकी और द लैलतुल क़द्र द शपी द इबादत और बंदगी दा भी दा गज़र म्याश्तो द इबादत और द बंदगी न बेगौरई और दा डेर यौलो उम्र जोड़ेगी तकरीबन सदरियात या काला पौशात जोड़ेगी और दा दे इंसान द ताकत और द सितात खबर न दा चाहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ता वदरीगी और दोनों यौलो उम्र मुसलसल द रब्बुल आलमीन बंदगी होगी दा मुमकिन हम न दा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खपल दे बंदिगान वाला मौक़े और कई खिस्ता खिस्ता मौक़े और कई पद जुन की ज़िंदगी के छि अमल बकिदन्ना कम ये खो अजर डेर ज़्यादा और गोट अमल लग अमल अजर और सवाब द हगी डेर और ज़्यादा बागी के दन यवा दगा द लैलतुल क़द्र शपदा ची शपदा बागी के दन्ना मुसलमानान दागे द लटनी कोशिश वगी बागी के दन्ना इबादत दाखिल सितात मुताबिक बंदगी दुआ गानी द रब्बुल आलमीन ना तिलावत द कुरान करीम
اجر په الله رب العالمین ډیر ورکوي. خیر من الف شهر، د زر میاشتو د عبادت نه غوره. وس دا غوره والی څونه دی؟ د زر میاشتو د عبادت نه به زیات اجر الله څونه ورکوي؟ دا د انسان او د بنده د اخلاص پورې تعلق لري چې څونه په اخلاص باندې الله رب العالمین ته ودرېږي. والله رب العالمین د هغه اجر او ثواب بدونه ورکوي. او دا ليله القدر دا شپه چې دا الله رب العالمین په دې تا خوشبو کې د نه خو دي دا، او بیا دا تعیین نه دی شوی چې دا په دې تا خوشبو کې د نه کم شپې کې د نه دا شپه موجود ده. او په دې کې حکمت دا دی چې دا بندگان په دې آخري عشره کې دنه بندگی زیات وږي، جستجوی زیاده پاتې شي، لټنه وږي، داغه د لپاره کوشش وږي، جهاد وږي داغه د لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شپه خو ولشي هوا، خو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واغستل شو. او حکمت به کې هم دا چې د دې لپاره مسلمانان کوشش وکړي دا شپه ولټي په دې تا خوشبو کې دنه. زمنګ په دې ملک خود تاغ او د جفت پته نه لګي، دلته کې د عبادت او د بندګۍ دا ټول شپې ورځې په خلکو باندې ګډي وړي کړي. او په دې آخري عشره کې دنه ډېر کوشش د بندګۍ د عبادت کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای وکله بچي آخري عشره د رمضان داخله شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بدري کارونه کول، شد مئزره ويخبل املا به وتړل. د دین ظاهر د املا تړل هم مراد کې دی شي، او دویم کله چې منګ د یو ضروری او یو مهم عمل چاته سپارو نو منګ ورته سوې املا دی ورته وتړه، املا دی ورته مضبوطه کا، ځکه چې دا کار ډیر یو مهم کاری د هغې د وجنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل املا وتړه ده، مضبوطه به کړه ورته. واحیا لیله، او خپل شپه به یخ تیروله. په دې آخري عشرو کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري شپې به یخ تیرولې، او د یخ تیرول نه مراد دا نه دی چې یو سړی د خالی شپه یخ تیره کی، لکه په دې کې عام رواج جوړ شوی دی مساجدو کې یا په عام معاشره کې چې په دې آخري شپو کې دنه فکر د خبر راغلی دی چې دا شپه خالی یخ تیرول په دې کې ود کېدل نه دي، و د شبکه بندگی بکی وکا، عبادت بکی وکا، تلاوت بکی وکا، دعا بکی غواړه. اقیمتی وقت درنه بکی ضایع نشي په ګپو شپو کې او اسې په موبایلونو کې، په گیمونو کې یا په نور سګي فیسبوکو کې وغیرہ وغیرہ په نورو شیانو کې دنه لغویاتو کې عباسیاتو کې دنه ضایع نشي. د الله بندگی به کې وکا، کوشش وکا، سنا سا کوشش وکا.
د ژوندۍ او د ژوند د عمر هیڅ پته نه لګي چې بیا په ژوند کې او په ژوندۍ کې دا شپې دا ورځې راځي او کنه راځي دا قیمتي وګڼه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دویم کار دا وکړو چې واحیا لیلا شپه به یې خطر کړه د الله په بندګۍ کې په عبادت کې دریم کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړو چې وای قضا اهله قیمتي شپې دي درنې شپې دي په دې کې به خپل کور والا ترغیب ورک ځان سره به هغه را پاسول بندگی وکړي عبادت وکړي دعاګانې د الله نو غواړي تلاوت وکړي په دې اخیری عشره کې به دا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کارونه کول په دې اخیری عشره کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با یو بل عمل د عبادت کو چې هغه د اعتکاف لکی د اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم کو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با اعتکاف کو پر رمضان کې په اخري عشره کې تر دې پورې چې د دنیا نه لاړو د هغه نوروستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات هغه به د اعتکاف کو اعتکاف په اخري عشره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د اعتکاف د پاره ځای هغه مسجد ده دا ذکر الله رب العالمین په قران کریم کې کوي انتم عاکفون فی المساجد دلته یو مسله ده چې د هغه تعلق د زنانو د اعتکاف سره ده زنانه اعتکاف په کوم ځای کې کوي با آیا زنانه اعتکاف پکور کې بکئی یا پکور کې د لپاره اعتکاف جایز ده یا ثابت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابیاتنا د امهات المؤمنات نه د اعتکاف ثابت ده پکور کې ګوره د عبادت دا بندگی دا عبادت ده او عبادت چې سونه دي دا توقیفی دي دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړه د ترغیب څنګه ور کړه د صحابه څنګه کړه دی نو په هیڅ یو حدیث کې دا ثابت نه دی چې زنانو اعتکاف ته پکور کې دن نشوي یا کړی یو عمل یو عبادت نه دی ثابت نو د ځان نه دی یو مسلمان کوشش دا نه کوي چې داغه د ثابت کولو یا د جواز کو داغه د پیدا کولو کوشش وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف په مسجد کې کړه ده بیا د غرنګ صحابیات او د امهات المؤمنات چې کوم ثابت د اعتکاف په مسجد کې په جمعات کې کړه ده او اعتکاف دا د مسجد سره تړل شوی دی ها د زنانو د پاره به خاص ځای د پردې د امن د هر څه اهتمام باغی کې دنه کیږي زمنګ په معاشره کې دنه ډیر خبرو کې یا په ډیر مسائلو کې اهتمام بنه کیږي غفلت بکیږي باغی کې او چې کله د عبادت خبر راشي د بندګۍ خبر راشي د الله د دین خبر راشي په هغه کې به بیا د خپل عقل خپل سوچ مطابق یا خپل د ځان نه یو غیرتی خبري به شروع کی چې هغه به د الله د دین خلاف دا بعضی به کدن اعتراض دا کوي چې را جمعه ته به خزر راځي
زمنګ په دې معاشره کې اوس په دې وخت کې اکثر تاسو ګورئ د جماعتونه دا د زنانو د عبادت د بندګۍ د درسونو د جمعې د منځنه او د غرنګا د اختر منځونه عیدګاګانې د زنانو نه دایته نه بالکل خالی کړی دي دا زنانې بالکل د دې عمل نه د عبادت نه د بندګۍ نه بالکل خارج کړی دي دا زنانه به د دین څنګه زده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د عمل بسنګو صحابيات براتلي ځان له زوالته براتله مونږ به کو د الله دین به زکو کله چې بازار ته ځي نو بیا ورته دا خبرې نه یادېږي کله زنانا راوزی او په دې بازارونو کې د نګرځي راګرځي کله به سره سړی کله به سره نه کله به سره محرم کله به سره نه او اکثر د سې چې د محرم خو سره یې نه او د سې هم منګ لیدلې چې مولوی صاحب د ځان سره کورواله په مخه کړي روانه کړي بازار ته بوزي الغرض کوم عبادت بندگی چې بکمه طریقه باندې ثابت ته باغه طریقه باندې وکا کني شي کوله او زړه دی ورته نه کیږي نو داغه د لپاره بے ځای جوابونه بیا ما جوړاوه د زنانو اعتکاف په کور کې دنه ثابت نه دی او دانه کیږي اسی دی زنانه په دې کې د نظر نستړي کې خپل بندگی د کې عبادت دی کوي د اعتکاف نوم دی ولا نه ورګي کې د شي د اعتکاف نوم ولا ورګي او په دې باندې د عمل ضایع شي اعتکاف نوم ولا مور کوا عبادت او بندگی وکړه چې الله رب العالمین د لپاره اجر او ثواب درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اخیری عشره کې دنا به اعتکاف دایخه په اهتمام سره کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو بیا ازواج مطهرات دا عمل او دا عبادت دا بندگی کوله د اعتکاف په صورت کې دنا اخیری عشره عزتمندو دا د بندګۍ د عبادت ټول میاش د عبادت او د بندګۍ خو د اخیری عشره کې د ترغیب ډیر ورکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم قولا او عملا او د رمضان متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې حدیث کوم بیانېږي چې من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کم سړی د رمضان المبارک دا روزي د ایمان په حالت کې ونیولې ایمان توحید او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع د سنت یو مشرک سره ډیر عمل کوي په دې رمضان میاشت کې بيزان ډیر سره کړي خدا به ول فائدہ نه ور کوي ځکه چې شرط ول ایمان د ایمان او ایمان د توحید او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه کاملېږي چې د رمضان المبارک روزي ونه ولي ایمان په حالت کې او دغه رنګ اجر ثواب امید د رب العالمین لري غفر له ما تقدم من ذنبه الله به مخکینه ټول ګناهونه معاف کړي ومن قام او چې ليله القدر د ليله القدر شپې ولټول او باغی کې د عبادت او بندگی وکړه نو الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه موحده معاف کړي او دغه رنګ په دې کې چا قیام وکړو تراوی قیام الليل د شپې منځ د ایمان په حالت کې او د رب العالمین د اجر ثواب او امید باندې الله رب العالمین به مخکې ټول ګناهونه معاف کړي الله رب العالمین دی
دا میاشت زمونږ ستاسو دپاره د غفران د مغفرت او د بخښنې او د معافۍ میاشت وګرځئ. الله رب العالمین دې زمونږ ستاسو د مرۍ په دې میاشت کې دننه جهنم د اور نه آزاد کړي او الله رب العالمین دې موږ تاسو د جنت د دخول مستحق وګرځئ او جهنم د اور نه دې الله رب العالمین موږ تاسو آزاد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.